ولاړی که غلام مړم راځئ توکۍ پلاړی او چې په خپلو وینو نوم لمبېدلی په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې او چې قطره فوج د دشمن نکم چې قطره فوج د دشمن نکم مورې په کوم مخ ته په ما پسې به جاړې او یا به دا بې ننګه ملک باغې ادن کړم او یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې زما د پښتونخوا وطن نه راغلي ډېر ښاغلي او ډېر درنو پښتنو ملګرو امزولو کشرانو زما خویندو میندو تاسو ټولو ته د خیبر په دې تاریخي غړیالۍ او توریالۍ خاوره باندې هرکلی ویما نن تاسو ټول په یو داسې وخت کې دلته راجمع شوي یئ چې پښتانه د خپل راتلونکي سباوون دپاره په جرګه باندې دي پښتانه د خپل مستقبل دپاره پریشانه دي او زه دا خبره نن په جار کوم چې نن الله دې د باچا خان رحمت الله علیه رخات د خان شهید رخات چې د هغو دواړو هغه فلسفه چې پښتون په یو مرکز او په یو نقطه باندې راغونډ کړي نن هغه کار د جنوبي وزیرستان یو محسود منظور احمد پښتون وکړو زه هغه ته په دې باندې ډاډګیرنه ورکوم عزت افزایي یې کوم ستاینه یې کوم ملاتړ یې کوم زه پښتون 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 زما د خیبر پښتونخوا ډېر ننګیالي ملګرو یو څو خبرې درته کوم لږ په همت په حوصله بیا اورئ دا اجتماع دا نن موږ جلسې نه یو راغونډ شوو بلکې د پښتون قام هغه جرګه ده چې د کم جرګې د ناکامولو لپاره نن نه څو ورځې مخکې په موږ باندې دلته برید هم وشو زه هغه ټول شهیدانو څلور شهیدانو ته خراج تحسین پیش کوم هغه د دې خاورې شهیدان دي هغه د دې وطن شهیدان دي او زموږ د ټول د سر ګلونه دي الله دې د هغو درجات بلند کړي او هغه قوتونه دا ټوپۍ چې ما نن په سر کړله په دې باندې 804 لیکلی دی زه د هغې تحریک انصاف نمایندګي هم کوم او دا خبره په جار کوم چې د هغه قوتونه چې د کم قوتونو د لاسه زموږ درې ملګري شهیدان شوو د هغې قوتونو د لاسه زموږ لیډر هم په جیل کې پروت دی زموږ هغه خلک چې د دې وطن د امن دشمنان دي د دې وطن د امن دشمنان دي د دې وطن د کاروبار دشمنان دي د دې وطن د وسایلو دشمنان دي هغه ټول خلاف په موږ یو ځای کېږو بلا تفریق په یو ځای کېږو دشمن په موږ کې همیشه نفاق جوړوي دشمن همیشه زموږ په صفونو کې نفاق جوړولو کوشش کوي خو زه تاسو ته ملګرو پی ټي ایم چې د کله نه جوړ شوی دی تر هغې ورځې نه زه په تحریک انصاف کې هم یم خو زه د پی ټي ایم په هغه ورنۍ ورځې نه واخله تر نن ورځې پورې ښه په جار مرګستیا کړله بیا به یم مرګستیا کومه او نن په دې پنډال کې د پاکستان تحریک انصاف ډېر مشران راغلي ورکران یې راغلي پارلیمنټریانز یې راغلي هغو ته م خراج تحسین پیش کوم چې دا خبره نن که خبره د وطن ده نو زما سیاسي ګوند به شاته وي ما ته به خپل سیاسي نظریه به زه شاته غورځوم د وطن دپاره به موږ د منظور سره ولاړ یو په نار به ولاړ یو په جار به ولاړ یو په همت به ولاړ یو په غیرت به ولاړ یو او چې په دې لاره کې څه هم راځي هغې ته هم تیار یو هر قربانۍ ته تیار یو خو زه د دې سټیج نه هغو قوتونو ته دا ویم چې ستاسو ورځې لږې پاتې دي ستاسو ورځې لږې پاتې دي پښتانه دا دي د خیبر په دې غړیالۍ خاوره رایوځای شو دي په دې خړه خاوره رایوځای شو دي د هر ګوند خلک پکې ناست دی د هر سیاسي مکتبي فکر خلک پکې ناست دی او مقصد او اواز یو دی چې پښتون قام نور چې زموږ سره په دې د دې ملک په تاریخ کې دا ملک داسې په کاغذاتو کې په سن 47 کې آزاد شوی دی خو دلته اوس هم د عوامو حکمیت چا نه دی منلی دلته اوس هم د عوامو حکمراني چا نه ده منل څوک چې ځان ته حکمرانان وایي هغه دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې هغوی څومره اختیارمند دي د دې ټول نه زیات تاسو اختیارمند یئ د دې ټول نه زیات
د دې خاورې دغه بچی منصور احمد پښتین اختیار بند دی چې دا ټول قوم یې نن راوځی کړی دی دا ټول قام یې دلته ورتولی دی دا زه صرف د دې خاورې دا ویل غواړم چې موږ په دې برید باندې پراته یو د ډیورند د کرښې ناخوا لوی افغانستان پروت دی زه دا ویل غواړم چې د افغانستان ارضي تمامیت ته او د افغانستان خودمختارۍ ته چې کوم هم انسان په دې خاوره ځان ته پښتون وایي او احترام ورته نه لري هغه زه پښتون نه ګڼم او پښتون نه دی دی پښتون نشي کېدی په موږ باندې د افغانستان خودمختاري ګرانه ده په موږ باندې د افغانستان ارضي تمامیت ګران دی افغانستان زموږ د پلار د نیکه وطن دی افغانستان زموږ د پلار د نیکه دا اډوکو هدیره ده افغانستان د پښتون په وطن باندې یو راخور څادر دی چې زموږ هغه هر څه پټ کړلي د افغانستان د خودمختارۍ موږ د خپل دې ریاست ته راویل غواړو چې موږ د افغانستان په دغه په خودمختارۍ موږ هېڅ قسمه سمجھوتې ته تیار نه یو دا د افغانانو وطن دی افغانانو اختیار دی چې څوک خپل حکمرانان ټاکي دا د هغو دغه ده د دې ملک نه به نور افغانستان نه کنټرول کېږي او نه به موږ پرېږدو دې ته او موږ دا وایو چې زموږ په وطن په پښتونخوا وطن تر دا ټکه پورې موږ نور ستاسو سره د غلامانو په حیث باندې ژوند نه تېرول غواړو موږ د غلامانو په حیث پښتون هډو غلام دی نه پښتون غلام جوړېدی نه شي او چې څوک یې هم غلام جوړوي هغې نه به موږ سترګې راوباسو انشاءالله د هغې مخ ته به موږ ورتېږو نن دا قام فیصله کړله د خپل خاورې د خپل عزت دپاره د خپل خاورې د امن دپاره د خپل خاورې د تحفظ دپاره د خپل خاورې د عزت او د عفت دپاره موږ ټول را یو ځای یو دا جرګې به دغسې روانې دا وطن به دغسې روانې او وطن به نور د دغې تور سترګې خامارانو نه د هغې شین سترګو خامارانو نه چې کوم همیشه زما د خاورې استحصال کړی دی تاسو ټول به په شریکه د هغې مخې ته خنډ ورتېږئ زه نن د دې جرګې د منتظمینو د پی ټي ایم د ملګرو او هغه هر انسان چې په دې جرګه کې زموږ سره مرسته کړله زموږ سره یې ملاتړ کړی دی زموږ سره یې کومک کړی دی موږ د هغو ټولو مننه کوو یو جهان مننه کوو دیو دې په الله ګران شي دیو دې په الله ګران شي چې دا وطن دا نن دا تاریخي منظر دا تاریخي خلق دا د دې چیز غمازي کوي چې پښتون قوم نور رابیدار شوی دی د منظور احمد پښتین په قیادت کې رايوځای شوی دی او انشاءالله العزیز تر خپل منزل به رسو خپل منزل ته به ځان رسوو خو صرف یو خبره کوم چې د ډسپلین نه به کار اخلو د هر تنظیم دپاره د هغې نظمونه چې دی دا د اکسیجن حیثیت لري تاسو ټول به د خپل دغه لپاره ورتېږئ موږ دا وایو چې پاکستان په دې ټایم کې هېڅ جمهوري حکومت دلته نشته هېڅ جمهوریت دلته نشته دلته یې ماشاءالله نافظ ده دلته د پوځیانو حکومت دی دلته د جرنیلانو حکومت دی هغه جرنیلان د دې خیبر د خاورې نه واخله او تر د هغې پاکستان د اخرنۍ سیزې پورې هغو د خلق خدا د ټولو حکمرانو د ټولو انسانانو او د ټولو ولسونو استحصال کړی دی موږ ټول به رایوځای کېږو زه په حیثیت د تحریک تحفظ آئین پاکستان د ترجمان په حیث دا ویل غواړم چې پښتون 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 دا ویل غواړم چې موږ دا سخت کار دا فریضه موږ رانیوله چې موږ به د خدای د ولس د حقوقو د دفاع دپاره دا تحریک هر حد ته ځي ستاسو سره هم ولاړ یو او د هغې هر حواس برګستیا کوو څوک چې د عوامو د حاکمیت خبره کوي څوک چې د آئین او د قانون د عملدارۍ خبره کوي څوک چې د دغې غیر جمهوري قوتونو خلاف ورتېږي موږ به ورسره خپه نه راولاړ یو موږ به مرګستیا کوو موږ به ملاتړ کوو زه د خپل خبرې د امیر حمزه د دې خیبر ته د خاورې ډېر یو لوی ستای شاعر ډېر یو لوی د پښتو د غزل بابا ورته هم موږ ویلی شو د امیر حمزه شینواري په دې شعر باندې راغونډومه
چې تل به پلار د میړنو سره زم تل به پلار د میړنو سره زم یم پښتون د پښتنو سره زم او وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره زم زه به جنت ته د پښتو سره زم ډېره مننه ډېر شکریه